مانزه د پاره لویا مقدمه چې دا هغه اودس دی. اوس اودس کې څو فرض دي؟ دا عام منځګزارو ته نور اودس کې فرض څو دي؟ یا اودس کې واجب څو دي؟ یا اودس کې سنت څو دي؟ دا نور اوس چې دا نور زی نو اودس فرض دی چې اودس نه مزن کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دی پتاس دا کول. نو د یو فرض خود مرتکب شو بل فرض ته تارک شو تا نه د زده کړې نو دا غي بس سزا تا ته ملایي. نو احکام دا اودس دي دا هم فرض دا غي تفسیر قران کړي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مخونه وینځي. اوس مخ وینځي نو مخ تر کما پوری وینځه د مخ ایریا څومره ده نو زما دي توبې بعضی سړی په دی اودس ځایونو کې چې وګورئ د الله په چراده پکې شراب بشي دی مخ ته بیا راوړي او ورسره به بیا لوم لاس په سرم وهي او په دا مرای به هم وهي کوڅ لوی په قهر اختاینو نج یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس د مخ ایریا دا د تندې ټوکېدنې وخت چې دې سره داسې راځي د غوږ تر دې دې ته څه وایي دې ته څه وایي پښتو کې نه پښتو پوهیږي او نه اردو پوهیږي او نه عربي پوهیږي پوسخه کوي دیزه تا عزیزانو د غوږ یو حصہ ده اوس تاسو ټول پښتانه وایي چې دیزه ته پښتو کې څه وایي دیزه خپنش ما درته نه پښتانه یې نه پنجابیان یې خدای خبر څه بلای خپل مادری جبم نه درګي وی تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یم تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نعقل شو نه بالغ لاړ وخت تیر تورا ګیره و سپینه شو وی زه نه عاقل شوم او نه بالغ نه دې قوم کې عقل راغی او نه پکې بلوغ راغی او نه پکې شعور راغی نه پکې سړیتوب راغی بلکې
اوس خوستا ملک نه داسې څه شی جوړ شو چې ورځ تیریږي شرمېږي ورځ تیریږي شرمېږي خزې په یو رنګ شرمېږي زامنې په بل رنګ شرمېږي لوڼه په بل رنګ شرمېږي دا د اوس په بل رنګ شرمېږي اوس خو شرمېږي لیکن د دې بدبخت قوم اصلاح نه کی رای راست نه راځي کار د شرم کوي احساس ورته نه کی کار د شرم کوي او داغه د شرم د کار احساس ورته نه کیږي چې دا ضبط کو دا کار غلط دی احساس هم ورته تاسو وګورئ که څوک سینما ته ځي هغه ته احساس نه کیږي چې دا زه خراب ځای ته روان که څوک جاروارۍ ته ځي هغه ته دا احساس نه کیږي چې زه غلط ځای ته روان که څوک د ډمو تماشې ته ځي هغه ته دا احساس نه کیږي چې زه غلط ځای ته روان که څوک شراب اسکلو ته ځي هغه ته دا احساس نه کیږي چې زه غلط ځای ته روان نو یو ګناه ده او یو احساسي ګناه ده ګناه خو کوي او دغه احساس هم ورته دی بدبخت قوم ته احساس ورته نو لوی ظلم هغه دا دی چې د ګناه احساس هم مونږ ته نه کی چې دا زه بد کو د دې وجه نه عزیزان یو فن نزد کول یو دغه احساس دی نو مونږ ته دا احساس هم نه کیږي چې زه په غلط استاد ما ته وایي چې کوټه شه په یو پیسې چاله ورکه مغنا په یو سړی یو شی خراب دی اوس په مردار دی کله سپي غوخه لس منه چاته اسی ورکه موابه نه ولی ابو پویږي چې دا مردار دی نو زما عزیزانو غلط منس چې ده دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او طالب په جنت درکړي څنګه به چې ستا منس غلط ده ستا او دس غلط ده بلکې دنیا په غسل کې ګرځي دنیا په غسل کې کم سيزونه فرض دي دا خزي او نر په پوي نه دي تاسو تجربه وکړئ زنانه چلان داغه سر کې کمسي وي او د سر د پاسه او بواړی فزان باندې او جامې واغوندي اوس مسله څه ده مسله دا ده چې خزبه په سر دومره وباجي چې د سر د ویختو بیخونو توبه ورس د ویختو دننا بیخونه لامدش دا د پاسه په سر وبواچی ګیره دا مثلا یو سړی د غټه ګیره او تو غسل کې نو لون لاس په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دی لمدش
دا د مخ سرمن نه لم بس وب په ځان واړې او په دې ګیره راسلون لاس راکړي مسپیو حالانکه باغی چرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي منځونه په غسل کې زکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورځي زده کړې نه ده تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک سونه زب خداوند چې هر یو مولا هم دې نه پوي نو دیو جن عزیزانو چې څنګه منځ فرض ده داسې احکام د منځ د کول فرض نو احکام د منځ کې یو او دسم دا او دس طور طریقه زده کول دا فرض او تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ لاسونه د دې څنګهلی تر گیټای پور د گیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي خپې چې وینځي نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا گیټای چې تر دې دې پورې وینځل چې دی دا دمر ایریا د خپې دا فرض کدینه پاس دی وینځل شروع که بعضی سړی شیخ غوندي بډې وای او تر دې دې پورې خپوین نو پاودس کې تر دې دې پورې چې خپوینځي نو دا اسراف دی مخ د دې غوګونو دا نرمي چې دی دې ته نرمي وای ښه بوسخکای ورته نه وای نو کسوړای ورته د دې نرمو او د دې اریه ترمنځ د دې زنه یو انچای لاندې دا اریه د مخته دا دومره حساب وین دا بلمده او دومره بلمده چې یو ساس کې یا دو ساس کې وبتی پریوز تاسو هر یو سړی چې اودس کوي د سلو د سونو به یو سړی په اودس نه دا اسراف او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر